بابا د امام ابو الحسن اشعري سے دا حالت چلے گا او تاسو د ما واقع بیان کړی او سلويخ کله بس الله تعالی غره توفیق ورکړي دا صدق نیت او اخلاص ډیر د مشان سیز دا د قطرینا سمندر او د اوري د دانې نه غرق جوړي دا د اخلاص او توبه دونه په اعلی انداز و چې الله تعالی دله په اهل سنت کې دونه غټه درجه ورکړه چې رستنی سونه علما شو هغه نسبت چې خپل اهل سنت کې په اشاعره باندې مشهور شو بچا باندې اشاعره باندې یو عالم دی غوی زرالم د خراسان بغداد تاسو مې قابل حسن اشعري سے بکم زی ویلې خواهش مې دا سړی وینم مې نه وندي ما ته ویل شو پلان کې ځکه ناشته او مناظره شروع کړه د معتدله سره چې لاله ما حال کا یو در د دې आवाज ناست او شل معتدله شل مليان ناس وګړه ویل ما مناظره کې ناسم شروع وګرم ویاړو مری معتدلی پاسه چې تاسو مذهب داسې غلط دا یو اعتراض دوا درې سره بيځه اعتراضونه وو اګم کاس پاسه هغه اعتراضونه وو دوی دوست داسې غلي ناس نه یانو مشره پولیس وړو شو ویل داسې مثال نن لاس شل کسان چې پوره شو دي خبام شو ما وې دې کې ابو حسن شي چې د سر رچت یاره مری ته متوجه شو اما انت اچتي نفاعترست اعتراض اولا هذا تاول اعتراض دا کړو نا اول اعتراض ولا رمات کې به ورته جوابك الاول هذا ثاني اعتراض اول جواب دا دی دویم دا دی دریم دا دی څلورم دا به د دویم اعتراض تا دا کړو ثاني دویم اعتراض اول جواب دا دی دویم دا دی دریم دا دی دریم اعتراض دا کړو د دې په جوابونه شپږ جوابونه څلورم اعتراض دا کړو د دې په شپږ جوابونه به شروع شته په لاس وینه کا سمندر ودا شلو کسانو جوابونه ورکړ وی چې مناظره ختمه شونه معتدله پټان نه لکه ټولو تخته څنګه شروع شو ابو الحسن اشعري سے براوته ما ته وی د ورانم چې السلام علیکم حضرت زرا غلم د خراسان د صرف ستاري دولت خدا راته و چې تاسو غوګونه دي ستورسترګي سوخلین یعنی دا مبالغه د غزيات زکاوت نه کنه ایمان داسې وکړه الله اکبر ابو زرګان اوریا په ځان اعتماد نه ایمان داسې وکړه تبسم وکړه چې زه استمداد الله پاک فضل دا ما در فضل زه است اوریا په ځان اعتماد نه کې بلند ځل جلالین کې وې کنه ویني دلال ابو حسن اشعري سے بچ پته وته چې پلان کې معتدلی په اهل سنت اعتراض کړي ابو حسن اشعري ما سره څه کار دي پرون تاسو په اهل سنت په خبره کړې ده د باغی باسو علماء دیوبند کې زموږ علماء کې دا شان د مولانا منظور نعمانی صاحب بریلیان په کور وردن نکړي بریلی تور پسې تلو مشهور مناظره د بریلی فتح بریلی کا دلکش نظاره دا کتاب کتل ارسل خان ولې وګور ارسل خان ګوره خطبات فقیر ګوره دا کتاب مردان کې ملاوي خا فتوحات نعمانیه بنو سره د حضرت ټول مناظره چاپ شوی فتح بریلی کا دلکش نظاره دا وګوره په بریلی کې مناظره کړي او مولانا منظور نعمانی چې حالات دګری کې زما باندې داسې جنون سوار چې پته برته ورګي چې بریلی په حضرت تنویر چې باندې کفر فتوا لګول امام ورپسې خط ولګو چې دا ستاسو کم د مناظره خوخي ال تبکیدو او ال تراشه کرایم د بس زماده طرفنا کرایم د بس زماده طرفنا او جناب راته کوسه را بلالم تب جتا سره تاسو تنویر چې باندې کفر فتوا لګول راځي بده باسو تاسو ګوره او لاهور کې مناظره شو وا فیصله کل مناظره شاغنه احمد خان برلوی تختې درو هغه چاپ شوی دا کتابم چاپ شوی کتل دا نه مولوی سے تعالی تاسو برلیان مکتبو تلار شه هر دویم کتاب ستا خلاف دی دیوبندی چیلے دیوبندی کافر ہے دیوبندی کا ذبیحہ حرام ہے اور تو مصلحت پسند پیش ته مصلحت پسند دی نه فساد جوړي زه د فساده شړل په پښتو کې خبرې نه کوم بیا تاسو غوا پکېږي پیش ته مصلحت باندې تا کې خو ته دا خبره کې زیاده ورسوله اته مصلحت پسند نه دې نه فساد جوړي باطل سره بګوت نه دی بیا خوري دا یو باطل قاعده د زمونه دی مرګرو د باز باطل ګوره په دوه قسمه دا قاعده شته کم ځای کې چې د باطل فساد نه خوري امون جمدي التغه چول نه دی بګا
به فساد خوري او چې بکم ځکه باطل خپل باطل عقیدې ته دعوت ورکړي خوريږي نو الته د اغي مخنیوي کول لا پته فرض دی مولا کوته دی وندي کدا مرنا حلالي پیدا پته فرض دی بیا نو دا قاعده دی بهر د کې راګو کوي وی ګوره دي سره کوچل کې خوري الکه که دعوت چلی خلک دې تباہ کړ مردان کې غټ مرکزونه جوړ کړ په شمسي روډ باندې مرکز جوړ کړ فلاح مسجد په نوم سره تاسو بری دی پیښو مال غنیمت راغون کی ودا مرتد دي ټول مال غنیمت راغون کې د جهاد په نوم باندې الته بیا چرګانو نره غوښتي کوي ودا مرتد دي مال غنیمت دي مال استعمال پیښو خپنه شي على كل حال نو ما عرض دا کو چې دا حال زموږ د علماء دیوبند کې حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب علیه الرحمت الف الف مره وبعدد كل ذره عظیم شخصیت منظور نعمانی صاحب د په زمانه کې یو بل امام الله پاک په ماورا والنهر کې پیدا او دا غنوم د امام الهدى ابو منصور الماتوریدی دا دوه امامان په یو زمانه کې او د دوه د اهل سنت والجماعت دفاع کړي او یو تاریخي کار کړي ریله په بل طرف اړول داس یو ابقری کار کردار ادا کړی دی دوه خلک خپل وس کې ملاقات دي یو په بغداد کې او په ماورا النهر کې بخارا ترمذ ازبکستان او د عمر لحاظ سره امام ابو الحسن اشعری دغه وړو کې ابو الحسن اشعری سے پیدائش په 260 هجری کې شو وفات راجح قول موافق په 324 کې شو کله الګا دا قول غوري ځین کې ساته اکثر شارحین د عقیده تهوی او غیر شرعي لیکلي په دې تاریخونو کې غلط شوی دا تراجح بیانوم کچھ ټول مکن د بیانوم ها 324 کې د وفات شو او د امام ابو منصور الماتوریدی ماتورید طرف ته منسوب دی ماتورید د ازبکستان د سمرقند په علاقه کې د یو محلې نوم دی چې ماتورید وته وای نن سبا مشتخه نن سبا هغه علاقه په سمرقند کې راځي سمرقند په ازبکستان کې جمهوریت ازبکستان جو کې د ماتورید محله او ځکه په ماتوریدی مشهور ده د پیدایش کړه شو دا صحیح نه معلوم خو علما تخمینی قول بیانې چې د پیدایش کم از کم په 238 هجری کې شوی دی کله ځکه د استاد یو وفات شوی دی په 248 هجری کله وفات شوی دی د خاص استاد په علم کلام محمد بن مقاتل په 248 کې نو کم از کم چې د استفاده کړو د عمر وسونه لس کالو کم از کم یعنی دا د ټول نه کم وخت استفاده ده نو چې کم از کم په 248 کې وفات شوی دی او د عمر لس کالو نو او داغه د وفات په کال ته د استفاده کړي نو د عمر بیا څه جوړي 238 پیدا جوړي دا علي الاقل ورته احتمال دا چې د 238 ته مخکې پیدا شي خو تاریخونو سره دی ویل موږ دا اندازه لګول او محققین دا اندازه لګول پېښه بده وفات کله شوی وفات کې راځي قول دا چې په 333 هجری کې شوی 333 هجری او دم د اهل سنت په ترسکار کړی دی امام ابو رحمت الله تمام کتابونه چې کوم نه راجمع کړي او غیر ترتیب منو ور کړی دی چې عصري علم کلام ورته وایي سو عصري علم کلام کې ور ترتیب ور کړی دی ها چنانچه کتاب التوحید لیکلی دی تعویلات اهل سنت تفسیر لیکلی په 13 جلد کې ترکی نه په 13 جلد کې چاپ شوی دی او دلته 10 جلد کې چاپ شوی ما سره 10 جلد ول نسخه شته تعویلات اهل سنت پېښ دې د بس باقي کلام په سبق او زرد ان شاء الله چې کتاب شروع شي یاد